د ګاونډیانو د حقوق متعلق دی. اولا به موږ دا وپېژنو چې ګاونډي چاته وایي. ګاونډي ته په عربۍ ژبه کې جار وایي. دا هغه چاته وایي چې د هغه کور ستا د کور سره نږدې وي، نو دې ته ګاونډي وایي. بل قول دا دی چې کوم خلک په یو جومات کې لمونځ کوي نو دا خلک ټول په خپل منځ کې ګاونډیان دي. فتح الباری کې علامه ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای من سمع النداء فهو جار. څوک چې هم د یو جماعت اذان اوري بس دغه په خپل منځ کې ګاونډیان دي. من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. کم خلک چې له تا سره د سحر منځ په یو جماعت کې کوي بس دا خلک ستا ګاونډیان دي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمای حد الجوار 40 دارا من كل جانب. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وایي چې ستا د کور یو طرف